که اجړا سړی چې دی تبلیغ لاړ شي او دې ته دینداري وایي دا سوچا چې دی غلط کار دی دا ګناه دی اجړا سړی به په جماعتونو باندې نه ګرځي تبلیغ به نه کوي اجړا سړی به تبلیغ نه کوي دی به صرف دومره زده کړه کوي چې دی به د عالمانو نه یا د پویانو نه به پویه حاصل کړي او د خپل هم شکل چې د دوی دی کم جنس د دوی چې دی هغې ته به لاړ شي هغې ته به دعوت چلی اجړا سړی به د نارینهو سره هم نه خلط کېږي اجړا سړی که زنانه ده او که نارینه دی د زنانهو سره هم نه خلط کېږي هغه د امام بخاري روایت پر آیات کا امام بخاری روایت ذکر کړی دی سورۃ النور کې مونږ د آیات تلاندې ذکر کوو چې هغه د نبی علیه السلام په زمانه کې داسې یو سړی و خنثی مشکل و اجړا صحابي و نو هغه به د کورونو ته تور اتو به نو نبی علیه السلام یې پرېږدوه وي دی به ځي راځي لکه دی به دې کوپه کو نه دی لکه ځي به مشر بیا یو پیرا چې دی نو یو ځای قبضه کېدو نو هغه مخکې تللی هغې کې خو خلط شوی د هغوی د زنانو سره صحابو ته وي دا پلانکۍ قلعه چې فتح شي د پلانکي لور ده او داسې ده د هغې هغه صفات یې بیان کړو د هغې هغه صفات یې څه کړو بیان کړو امام بخاري دا اوږد روایت راوړی دی نو چې د هغې هغه صفات یې بیان کړو صحابو نبي علیه السلام ته ووی نبی علیه السلام وی د نن نه پس که مې ولیدو چې دی پردي کور ته تللی دی نو داسې کار به مې ورسره کړی د نن نه پس په کورونو باندې بند نه به ځي کورونو ته اجړا سړی دا که منبر او محراب دی دا صرف د امام او د مولا چې عالم دی په قرآن باندې خبر دی دا صرف د ده منصب دی چې الله او د الله رسول د حواله کړی دا د اجړا او د عام سړي کار نه دی چې هغه په منبر او په محراب کې ودرېږي او خلکو له به دعوت ورکوي دا چورلټ د دین خلاف ده لږ راوځئ د دې جهالت نه لږ راوځئ د علماو نه تپوس وکړئ که زما په دې کټوټۍ د چا یقین نه وي دغلته حسن مولي صاحب ناست دی کوم مختلف دي د ده نه مخالف خلک دی کوم موافق خلک دی ټول یې مني چې یو دا کلک عالم دی لاړ شئ د هغه نه تپوس وکړئ دې خنثی مشکلو خو په موږ باندې په میراث کې مسله ګرانه کړې ده که هلته د مړې که چېرته مړ شو نو په هغې کې راته هم مسله ګرانه کړې ده او که چېرته نور مسایل د دوی راله په هغې کې هم راته ګرانه کړې ده او بیا خلک وایي نه که اجړا دین بیان کړو نو ولې دا یې کفر وکړو که دا دین ستا د پلار دی چې ته به یې بیانوې او اجړا به یې نه بیانوې دا زما د پلار دی دا به اجړا نه بیانوي دا به اجړا نه بیانوي که بیانوي ځان له به په خپل ځای کې بیانوي دا کم دین دی او دا بیا ښکلې زموږ په شان ښکلې ښکلېګیرې به یې دا عجیبه شانګیره به یې ښکلې او دا چاپي وکړه او دا کته شه او دا بره شه دا چورلټ د دین خلاف دی دا د غلط کارونو پروموشن دی دا خلک بند کوي د دې جوماتونو نه او دی وایي نه دا خو ستا د پلار دین نه دی دا چې زما د پلار دین نه دی دا د اجړا دین شو دین به اجړا ته پاتې کېږي یو پیرا یو کس چې دی نو دو مسجد په محراب کې ولاړ لی بیان کوي عمر رضی الله تعالی عنہ راغی وی ته چې دا بیان کوي ته په قرآن باندې خبردار یې وی نه وی کېنه که د نن نه پس مې ولیدې چې په محراب کې ولاړ بیان دې کړی دی نو داسې معامله به مې درسره کړي تا ته چا وي چې دین بیانوه په محراب او په منبر باندې محراب او منبر دا د علماو کار دی دا د عوامو کار نه دی یو پیرا علی رضی الله تعالی عنہ په یو لار باندې تیرېدو یو کس دا کس دین بیانو خلکو ته علی رضی الله تعالی عنہ ته وی ته په قرآن باندې خبردار یې د قرآن په نزول باندې پوهه په احادیثو باندې پوهه وی نه وي زه خو په دې باندې نه یم پوهه زه خو خلکو ته صرف هغه قصې بیانوم دا بعضې ملانې صرف هغه قصه بیانوي سوره یوسف هغه غونډه قصه بیان کړي اسرائیلیات ټول دي دا قصې بیانوم هغه ورته نن خو دې دا قصې دلته شروع کړي دي او که بله ورځ مې ولیدې چې په بل جومات کې دې قصې شروع کړي بیا به ګوله خفه کېږي نه بیا به مې دله بل ځای کړی دا قصې به په جوماتونو کې نه کوي قصې د جوماتونه چې دا قصو ځینه نه دي نو په جومات او په منبر او په محراب باندې به قصې نه بیانوي قصه یې چېرته د دین قصه یې هغه ځان له خبره که ته مثال پر ته ور راشي
چې زه تللی وم او پلانکي ځنګل کې دا چلو پلانکي غر کې دا چلو پلانکي بازار کې دا چلو نو دا قصې دا به نه بیانه دا چا ویلي چې دا بیانه ګوره اجړه مونږ ته په میراث کې مسله ګرانه کړې چې دله به میراث څومره ورکوي په میراث کې به رده څنګه برخوي هلکه مونږ خو دله په هغې کې هم لار راوباسلی چې داسې چل به وکړې داسې چل به وکړې نو دوره د مسله راورسوله او څوک چې د دې مخالفت کوي هغه دې واوري زما د مسلې مخالفت کوي چېرته اجړه مړ شو د فقه کتابونه به نه راچوتی د احادیثو کتابونه به نه راچوتی زه به تا ته ووایم چې اجړه مړ دی تا خو ده ته ښځه وې یا دې سړی وې تا ورته نه رابلم دا سړی دی یا ښځه ده دې اجړه له دې اوس خپلې د کور زنانه راوله چې غسل وله ورکړي څوک په اجړه له خپلې زنانه راولي چې غسل ورکړي راشه اجړه خو چې مړ شو د ما ته به مرګ کې مسله ګرانه کړې ده اجړه به بغیر د غسل نه ښخی دا چې خنثی مشکل دی او دې ما ته وایي دا دین ستا نه پلار دی او بیا له ښکلی کښېنې کته غټ غټ کنځل ولیکه دا د ځان سره په جیب کې کېده دا به ځان سره په جیب کې سنبال کې که څوک وایي چې نه دا په حق دي دا به بیانوي او جوماتونو ته به ځي زه وایم چې چېرته کله اجړه مړ شو د خپل کور زنانه به بوځي او غسل به له ورکړي زه به ومنم چې او دا دین د هغه د پلار و او هغه بیانه او تا پې سر تړو بیا به الله یې نه پته ولګي چې ستا ته به څومره اوبه وکړې او دغه سړی به څومره اوبه وکړې دا ډېره ګرانه مسله ده اجړه سړی به جومات ته مانځل هم نه راځي او که راځي نو په کوم ځای کې به ودرېږي دی خو به د زنانو نه مخکې ودرېږي د ښځو نه به شاته ودرېږي د سړو نه چېرته په جومات کې مخکې نه شي چې مخکې ودرېږي په سب کې دا خو ډېره ګرانه مسله ده خو زمونږ دا خلک د دې نه خبر نه دی بس ټول خلک را په مخه دی پلانکې په دې مخه لاړ او ډینګې په دې مخه لاړ او زه سره چله لګوم او زه سره سیروزه لګوم هغه ټول دیني بدنام